Bismillahirrahmanirrahim. نن زموږ لیکچر د هیومن آی اناټمی ده. په هیومن آی سټرکچر څنګه دی، په دې کې زموږ سره فوټو ټرانسډکشن څنګه کیږي، مطلب لایټ چې کوم دی هغه لایټ فوټان الکتریکل سیګنلز ته څنګه چینج کیږي او بیا برین هغه پروسس کوي او د هغې نه موږ ته ډیسیژن اخلي چې دا زموږ سره څنګه سټرکچر دی موږ څه ولیدل. نو نن لیکچر کې به موږ دا وایو. نو فرسٹ اف آل به زه د هیومن اناټمی نه سټارټ واخلم چې هیومن آی اناټمی نه به سټارټ واخلم چې به هیومن آی په اناټمی کې زموږ سره کم پارټ دي، کم سټرکچرز دي. نو هیومن آی ته که موږ وګورو دا زموږ سره آی بال دی، د هیومن آی ده، د دې نه مین 3 لیئر سراونډډ شوي. د اوټر موسټ لیئر چې کوم دی د آی هغه پروټیکشن ورکوي د آی ته، هغې ته سکلیرا وایي. سکلیرا مونږ ته عام فزیکلی هم په نظر راځي چې کوم د آی د وایټ کلر مونږ ته په نظر راځي، نو دا اکچولی سکلیرا وي، دې پارټ ته سکلیرا وایي. اټ از د اوټر موسټ لیئر اف د آی بال. دا د آی بال چې کوم زموږ سره اوټر موسټ لیئر دی، دا بیا په فرنټ کې زموږ سره د یو ټرانسپیرنٹ کارنیا جوړه کړې وي. دا کوم سټرکچر چې موږ ته په نظر راځي داسې بهر سایډ ته وتی وي، دې ته کارنیا وایي، دا ټرانسپیرنټ وي. که فرض که موږ وایو نو زموږ سره لایټ فوټان چې کوم دی یا لایټ چې کوم دی زموږ سره هغه د دې نه پاس کېږي ټرانسپیرنټ. که موږ وګورو نو لایټ پاس شي مخکې او لینس کراس کړي بیا راشي په ریټینا باندې مخکې هغه لاړ شي او برین ته د نیوران په ذریعه هغه میسیج ورکړي. نو دا زموږ سره کارنیا ده. کارنیا زموږ سره ټرانسپیرنټ وي، د دې نه لایټ پاس کېږي. سکلیرا زموږ سره یو امپورټنټ رول ادا کوي. دا زموږ سره چې کله زموږ سره پیتولوژیکل کنډیشن وي، فار ایگزامپل جنډس ډیزیز وي، نو په جنډس کې بیلروبین پیګمنټ چې کوم دي هغه دلته کې زموږ سره اکومولیشن وکړي، د هغې نه موږ ته بیا پته لګي زموږ د آی چې کوم سکلیرا وایټ کلر وي دا چینج شي، نو د هغې نه هم موږ ته پته لګي ان کیس اف جنډس چې وي نو د هغې کلر چینج شي، موږ ته پته لګي چې لکه مطلب دا زموږ سره یو فزیکل ساین سمټم موږ ته راکوي. نو د جنډس په کنډیشن کې د دې نه پته لګي سکلیرا کې چې دی نو د بیلروبین پیګمنټ چې کوم دی هغه جمع شي دلته او د هغې کلر نه بیا موږ ته پته لګي. ښه، نیکسټ دی دویم زموږ سره دا ریډ کلر کې چې کوم موږ شو کلی دی، دا زموږ سره یو دویم لیر دی، سیکنډ لیر دی د آیبال، دې ته کورایډ وایي. دا زموږ سره هایلی واسکولر لیر دی، دې ته کورایډ وایي. د دې کورایډ فنکشن دا وي چې دا زموږ سره دې ته بلډ سپلای شوي، هایلی واسکولر مینز د ته بلډ سپلای شوي، دې ته وینز راغلي وي، آرټریز ورته راغلي وي. د دې فنکشن دا وي چې کوم زموږ سره دلته کې بلډ سپلای وکړي، نیوټرینټس راوړي، زموږ سره نور داسې ویسټ پروډکټ وي هغه د وینز په ذریعه واپس د دې آی نه ویسي. نو دا زموږ سره د کورایډ فنکشن وي. کورایډ بیا فرنټ سایډ ته دلته کې زموږ سره مسلز جوړ کړي وي، هغې ته سیلیرس مسلز وایي. دا غټ غوندې پورشن چې موږ ته په نظر راځي دې ته سیلیرس مسلز وایي. دا زموږ سره ډېر امپورټنټ رول ادا کوي. د دې سیلیرس مسل امپورټنټ رول دا وي چې کوم زموږ سره لینز دی، د لینز په سایز په غټېدو او په مومنټ کې دا هیلپ ورکوي چې د لینز زموږ سره کوم مومنټ وي هغې کې زموږ سره یو امپورټنټ رول ادا کوي. دا لینز چې کوم دی دا د سیلیرس مسل سره د سسپنسري لیګمنټ په ذریعه باندې اټیچ شوی وي، د دې په ذریعه د دې په تھرو اټیچمنټ راغلی وي او دا زموږ سره د لینز چې کله زموږ سره لایټ سیوا وي یا کم وي په هغه کنډیشن کې دا مومنټ کوي، دا لینز زموږ سره غټیږي او کچیږي، دا زموږ سره مومنټ کوي. ها، نیکسټ دی بیا زموږ سره د دې سیلیرس مسلز نه دا پروجیکشن چې شوی دی په ریډ کلر کې موږ شو کلی دی، دا زموږ سره آیرس، دې ته آیرس وایي. دا آیرس دا پیګمنټډ وي. اکثر موږ ته د آی کلر پته لګي د چا سترګې بلو کلر کې وي، د چا په گرین کلر کې وي، د چا په بلیک کلر کې وي. هغه دلته پیګمنټیشن شوی پیګمنټس وي، دلته کې پیګمنټیشن شوی نو د هغې نه موږ ته پته لګي چې بلو پیګمنټس وي نو بلو کلر کې موږ ته ښکاري، چې په بلیک کې وي نو بلیک پیګمنټ وي نو بلیک کلر کې موږ ته آی ښکاري، یا په گرین کې نو هغه د دې آیرس باندې پیګمنټیشن شوی وي. آیرس چې کوم دی د آیرس په درمیان کې بیا زموږ سره دا بلیک پورشن چې ښکاري دې ته پیوپل وایي، دې ته پیوپل وایي. د دې پیوپل په ذریعه د دې په پیوپل باندې دا لایټ پاس شي او مخکې لینز کراس کړي، د لینز نه بیا ریټینا ته لاړ شي او په ریټینا کې بیا زموږ سره د کون او د راډ سیلز په مدد سره هغه میسیج پروسس شي، مخکې لاړ شي برین ته ورسیږي. ها،
دا زمونږ سره دغه د کوراید پارټس زمونږ سره. اوس د کوراید نه دلته کې سیلیریس پروسس سیلز وي، سیلیرس پروسس هغې ته وایي. د دې سیلیرس سیلز پروسس کار څه وي؟ زمونږ سره چې کوم ایکوس هیومر وي په دې فرنټ کې د دې کورنیا نه مخې ته دلته کې چې فلویډ شانتي وي هغې ته ایکوس هیومر وایي. دغه ایکوس هیومر پروډکشن چېرته کېږي؟ دا په سیلیرس پروسس کې کېږي او د یو ډکټ په ذریعه چې دی نو دې پورشن ته زمونږ سره هغه راځي، دې ته پوسټیریر انټیریر دې ته پوسټیریر چیمبر وایي، دې ته انټیریر چیمبر وایي. او دا زمونږ سره په خپله ټوټل دا انټیریر سیګمنټ دی او دا شاته د لینز نه چې شاته ښکاري دې ته پوسټیریر سیګمنټ وایي. نو په انټیریر سیګمنټ کې دلته چې کوم زمونږ سره دا ایکوس هیومر وي، دا ایکوس هیومر پروډکشن زمونږ سره د سیلیري پروسس په مدد سره کېږي او د یو ډکټ په ذریعه دا سیکریټ کېږي. که فرض که هغه ډکټ بلاک شي، د هغې بلاکیج راشي، نو زمونږ سره به یو پریشر په آی بال کې پیدا شي او هغه آی بال به زمونږ سره اپټیک هغه پریشر به زمونږ سره اپټیک نرو باندې افیکټ کېږي. نو زمونږ سره به لاس اف ویژن کېدی شي، زمونږ سره د نظر مسله راتلی شي، مطلب ویژن لاس کېدی شي. ها نیکسٹ دی زمونږ سره دا لینز دی. لینز زمونږ سره چې کوم دی په ریټینا باندې امیج فوکس کوي، زمونږ سره د لینز دغه فنکشن وي. ها نیکسٹ دی زمونږ سره چې کوم انرموسټ لیر دی هغې ته ریټینا وایي. انرموسټ لیر دی هغې ته ریټینا وایي. په ریټینا کې زمونږ سره سپیشلایز سیلز وي، کون اینډ راډ سیلز. او دغه کون او راډ سیلز زمونږ سره په دغه کې اکچولی فوټو ټرانسډکشن کېږي، هغه موږ وروسته په ډیټیل باندې وایو. په دې درمیان کې چې دا کوم موږ ته ښکاري دا زمونږ سره ویټرس هیومر یو جیل لایک واټري فلویډ وي، لکه د جیل په شانتي وي. دې زمونږ سره د دې آی بال دا شیپ مینټین ساتلی وي، د دې دا شیپ یې مینټین ساتلی وي، لکه مطلب زمونږ سره یو بال لایک سټرکچر دی د آی، نو دی زمونږ سره مینټین ساتلی وي. دا درمیان ټول دا پوسټیریر سیګمنټ ټول د ویټرس هیومر نه ډک وي. دا چې کوم موږ ته ښکاري دې ته اپټیک نرو وایي. دا زموږ سره اپټیک نرو دی. د دې اپټیک نرو په ذریعه د دې آی نه دا میسج مخکې پاس کېږي برین ته ځي. په دې اپټیک نرو کې دننه زموږ سره سنټرل وین اینډ آرټري راغلی وي، هغه ریټینا ته پاس شوي. دې ته زموږ سره سنټرل وین اینډ آرټري اف د ریټینا ورته وایي. ها دلته کې اوس مونږه دا خبرې کړي دي، د هیومن آی سراونډډ بای کنجکټیوا د سکلیرا اینډ کوراید. هیومن آی زموږ سره چې دی نو کنجکټیوا، سکلیرا او کوراید د دې نه سراونډډ شوي. کنجکټیوا ایکچولی دا زموږ سره میوکس ممبرین دی. کنجکټیوا زموږ سره یو میوکس ممبرین دی چې هغه زموږ سره د سکلیرا نه سراونډډ شوی وي. سکلیرا کنیکټیو ټیشو نه جوړوي. وایټ اف د آی چې کوم دی او فرنټ ته زموږ سره یو ټرانسپیرنټ لیر جوړ کړی وي، دې ته دا ټرانسپیرنټ پارټ چې کوم دی دې ته زموږ سره کارنیا وایي. Choroid form the color iris which regulate the amount of light entering to the pupil. دی پیوپل ته چې کم لایټ انټر کېږي نو دا د دې کوراید نه یو پروسس شوی وي، یو دغه شوی وي، هغې ته آیرس وایي. د دې آیرس په مدد سره چې فرض که زموږ سره زیات لایټ راځي نو زموږ سره دننه آی ډیمیج کولی شي که نه، مطلب زموږ سره چې کوم فوټ ریسپټر دی هغه ډیمیج کولی شي. نو دغه پیوپل که موږ وګورو دا زموږ سره پیوپل دی او د دې نه سراونډډ بای مسلز، دغه ته موږ څه وایو؟ آیرس ورته وایو. نو دا آیرس کمیږي چې کله زیات لایټ وي نو دا زموږ سره داسې را کنټریکشن وکړي، لکه مطلب زموږ سره کنټریکشن وکړي، نو دا ځای زموږ سره کنسټرکشن وکړي، دا پیوپل تنګ شي. چې کله کم لایټ وي نو دا زموږ سره کولاو شي، ډایلیشن وکړي. ډایلیشن وکړي نو زیات لایټ مخکې پاس کړي. Just inside the choroid, the neuron a photoreceptor of the retina form the innermost layer of the eye. دا زموږ سره innermost layer چې جوړ کړی دی دا زموږ سره د نیورون او د photoreceptor نه جوړ وي او دې ته ریټینا وایي. دې ته ریټینا وایي. او لینز چې کوم دی نو لینز a transparent disc of protein divide the eye into two cavities. In the front of the eye lies aqueous humor and into the back vitreous humor. په فرنٹ باندې زموږ سره د آی چې کوم دی دا زموږ سره دلته کې دوه دغه ته چیمبرز ته ډیوایډ کوي زموږ سره دوه سیګمنټس ته، یو ته انټیریور پوسټیریور سیګمنټ وایي، یو ته انټیریور سیګمنٹ وایي. فرنٹ سایډ ته چې کوم دی هغې ته انټیریور سیګمنټ وایي، په بیک سایډ چې وي هغې ته پوسټیریور سیګمنٹ وایي. اوس ریټینا لایټ strike the retina passing through a transparent layer of neurons. Retina contain two photoreceptor cells, rod and cone, where phototransduction occur. اوس په ریټینا کې زموږ سره 2 ټایپ اف سیلز وي، یو ته راډ سیل وي، یو ته کون سیلز وي. دا راډ سیل او کون سیل زموږ سره ډېر امپورټنټ دي چې کوم لایټ راځي فسټ اف آل دا د دغه نه پاس شي، د راډ اینډ کون سیلز نه پاس شي او بیا هغه چې کوم دی زموږ سره الکتریکل سیګنل ته کنورټ کړي.
د لایټ کم پوټانس چې دي هغه الکتریکل سیګنل ته کنورټ کړي نو بیا په نیوران کې پاس کیږي او بیا د هغې نه پس دا برین ته لاړ شي برین یې پروسس کړي د هغې نه ډیسیژن واخلي چې زموږ سره څنګه امیج دی موږ څه ولیدل نو د هغې بیا پته لګي نو اوس په ریټینا کې که فرض که زه دا یو ریجن زه تاسو ته لږ زومینګ وکړم د ریټینا فار ایگزامپل دا یو پارټ دی دا یو ریجن دی دا زه زوم کوم نو په دې کې به موږ ته دا ښکاري دا سیلز به پکې موږ ته ښکاري فرست اف آل به پکې موږ ته څه ښکاره شي په هغې کې زموږ سره پیګمنټډ اپیتیلیل سیلز به پکې موږ ته ښکاره شي یو لیر دی د پیګمنټډ اپیتیلیل سیلز د دې پیګمنټډ اپیتیلیل سیلز کې په دې کې زموږ سره پیګمنټس وي هغې ته میلانین پیګمنټ وایي د دې میلانین پیګمنټ دا کار دی چې کله زموږ سره لایټ راشي نو دا لایټ ابزارب کوي فار ایگزامپل زموږ سره لایټ راشي نو دا لایټ زموږ سره څه کېږي دا پیګمنټډ اپیتیلیل دی زموږ سره ابزارب کړي چې فار ایگزامپل زموږ سره ریفلیکشن دوباره لایټ زموږ سره ریفلیکټ نشي هغه ابزارب کړي که فرض که دا دوباره ریفلیکټ کېدی نو زموږ سره به ډسټربنس جوړوي هلته به نور لایټ راتلو دلته به ډسټربنس جوړېدو نو د ویژن پروسس به صحیح نه کېدو نو دا لایټ ابزارپشن وکړي دا لایټ بیا فردر چاته ورکړي دا زموږ سره کون سیلز دي او دا راډ سیلز دي راډ سیلز په شپه کې زموږ سره په تیاره کې په ډار کې کار کوي او کون سیلز چې کوم دی هغه زموږ سره په ډے ټایم کې په لایټ کې زموږ سره کار کوي په ډے ټایم کې کار کوي د دې راډ سیلز او کون سیلز نه پس بیا زموږ سره بایپولر سیلز راځي د دونه میسج پاس شي دا کم میسج چې راشي د لایټ په مدد سره هغه بایپولر سیل ته ورکړي بایپولر سیل مخکې ګینګلیان سیلز له او ګینګلیان یې زموږ سره اپټیک نرو له ورکړي او اپټیک نرو بیا وي سي فردر برین ته ورکړي ها اوس موږ وایو چې زموږ سره دا راډ او کون سیل زموږ سره دوی دا لایټ پوټان څنګه کنورټ کوي الکتریکل سیګنلز ته چې هغه بیا په نیوران کې پاس شي لکه دا خو موږ ته پته ده په نیوران کې خو ډایرکټ د لایټ دغه نه پاس کېږي که نه فرسټ اف آل هغه الکتریکل سیګنل ته کنورټ شي او بیا په نیوران کې پاس شي او برین ته ورسېږي نو د هغې پروسیسینګ وشي اوس دا لایټ چې کوم پوټانز دي دا لایټ پوټان الکتریکل سیګنل ته څوک کنورټ کوي دا راډ او کون سیلز یې کنورټ کوي دا زموږ سره یو فیکټري ده د دې دپاره چې دا لایټ پوټان هغه الکتریکل نیورل الکتریکل سیګنلز ته کنورټ کوي مطلب هغه ایکشن پوټینشل چې په نیوران کې کېږي هغې ته یې کنورټ کوي په لایټ په د راډ او کون سیلز دا زموږ سره فنکشنلی یو شانتي وي لکه مطلب سټرکچر یې لږ ډفرنس وي خو فنکشن یې تقریبا سیم وي په دواړو کې زموږ سره ډیسک لګېدلی وي په دې دې ته انټیریر سیګمنټ وایي د فرنټ سایډ ته چې دا کوم سیګمنټ په نظر راځي دې ته انټیریر سیګمنټ وایي په دې انټیریر سیګمنټ کې زموږ سره ډیسک لګېدلی وي دې ته ډیسک وایي داسې سټرکچر وي که زه تاسو ته سنګل راواخلم او هغه زوم کړم دې ته ډیسک وایي که دې ډیسک ته اوس موږ وګورو نو دا ډیسک زموږ سره په دې کې انسایډ د دې ډیسک زموږ سره سپیشلایز ویجول پیګمنټ موجود وي هغې ته روډاپسین وایي روډاپسین ورته وایي دا ویجول پیګمنټ دی دا روډاپسین د اپسین پروټین نه جوړ وي او د ریټینول نه جوړ وي د ریټینول نه ریټینول زموږ سره د ویټامین اے ډیرایویټیوز دی ریټینول زموږ سره د ویټامین اے ډیرایویټیو دی او لایټ ابزاربینګ پیګمنټ دی ریټینال زموږ سره لایټ ابزاربینګ پیګمنټ دی چې کله فرسټ اف آل لایټ راشي هغه زموږ سره د روډاپسین سره سټرایک وکړي د روډاپسین سره اټیچ شي نو په دې روډاپسین کې دا په انیکټیو فارم کې وي دا روډاپسین په انیکټیو فارم کې په دې کې زموږ سره چې کوم ریټینال دی دا ریټینال دا ایکچولی لایټ ابزاربینګ پیګمنټ دی او دا زموږ سره په انیکټیو فارم کې وي نو دغه انیکټیو فارم کې دا زموږ سره په سیس ریټینال فارم کې موجود وي دا زموږ سره په سیس ریټینال فارم کې موجود وي د دا شیپ زموږ سره دا سټرکچر بیا چینج شي چې کله لایټ راشي دا ټرانس ریټینال ته کنورټ شي د سیس نه ټرانس ریټینال ته کنورټ شي چې کله ټرانس ریټینال ته کنورټ شي نو زموږ سره دا اکټیویټ شي دا روډاپسین اکټیویټ شي نو روډاپسین زموږ سره یو سپیشلایز پروټین وي هغې ته ټرانسډیوسن پروټین ورته وایي هغه اکټیویټ کړي ټرانسډیوسن پروټین مخکې لاړ شي زموږ سره یو سپیشلایزډ انزایم وي هغه انزایم ته پاسپورډایسټریز انزایم وایي هغه پاسپورډایسټریز انزایم اکټیویټ کړي دغه پاسپورډایسټریز انزایم لاړ شي زموږ سره راډ سیلز دي د راډ سیلز د ممبرین نه انسایډ ته دننه یو سی جی ایم پی میسنجر پروت وي هغه سی جی ایم پی میسنجر ته میسج ورکړي او دغه سی جی ایم پی میسنجر لاړ شي هغه زموږ سره سوډیم چینل اوپن کړي نو چې سوډیم چینل اوپن کی نو که زموږ سره د کون سیلز د راډ سیلز چې کوم ممبرین وي فار ایگزامپل دا زموږ سره سوډیم چینل دی نو چې څومره سوډیم راځي هغه سوډیم زموږ سره اوپن کیږي چې د سره سی جی ایم پی اټیچ شي نو دا چینل اوپن کی او سوډیم انسایډ د ممبرین ته هغه داخل شي زموږ سره انسایډ د سیل ته ننوځي نو سوډیم چې کله سیل ته ننوځي نو زموږ سره دا سیل بیا زموږ سره څه شي د هایپر پولرایز شي
بیا دا CGMP دا ډیټیچ شي مطلب د دې سوډیم چینل نه ریموو شي نو دا سوډیم چینل چې دی نو دا کلوز شي دا کلوز شي نور سوډیم لیکیج نه کیږي نه بهر ته ځي نه دننه راځي سوډیم لیکیج کلوز شي بند شي نو دا کم سیل چې دی دا سیل زموږ سره هایپر پولرایز شي هایپر پولرایز شي نو دا نیورو ټرانسمیټر په دې ریجن کې نیورو ټرانسمیټر ریلیز کی او هغه نیورو ټرانسمیټر زموږ سره دا بل چې کم بایپولر سیلز دی هغه کې زموږ سره نرو امپلس سٹارټ کی مطلب زموږ سره ایکشن پوتنشل سٹارټ کی ایکشن پوتنشل هغه وی چې په دې نیورون کې یو میسج سٹارټ شي او هغه میسج راوړي دی بل نیورون لیور کې او دا بل بیا راوړي زموږ سره اپټیک نرو لیور کې او د اپټیک نرو نه مخکې دا ایکشن پوتنشل دا میسج لاړ شي برین ته ورسیږي او برین زموږ سره پروسس کی چې مونږ سول د هغه مطلب دغه په میموري کې سٹور وي چې لکه مطلب داسې سټرکچر مونږ ته په نظر راشي نو هغه زموږ سره په میموري کې سٹور وي نو هغه به په هغې ډیسیژن واخلي چې دا مونږ سول د او څنګه سټرکچر